مفتی محمد ندیم محمودی سے هغه د غیر مقلدینو د مجموعه دلایلو نه شپږ جوابات کړي دا غي تاسو ته مختصرا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا وبأبي حنيفة رحمة الله عليه مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم سامعینو د دین مخ کی تاسو ته په مسله د تکبیرات عیدینو باندې تکبیرات عیدینو متعلق د اهل سنت والجماعت دعوا او پاغي معنی د دلایل د ذکر تاسو ته وشو. اوس په دې باب کې په مسله تکبیرات عیدینو کې د غیر مقلدینو سره دا څه دعوا ده دام تاسو ته پیش کوو په دې نیت باندې چې تاسو هم د دې د دعوې نه خبر شئ چې دې څه وایي او دې دپاره څه دلایل پیش کوي. اول که تاسو د دې دعوې ته وګورئ نو دعوه کې عزتمندو دعوه متعینه نه ده دعوه کې تنازع ده پکې یو دعوه نه ده پیش کړې ځکه دې څه دلایل شته نه چې یو خبره وکړي زه بین بین خبره کړې ده چې نه سنت دی او نه واجب دی چې څوک هم راګیر کړي نو به په دغه طریقه باندې دې ځان خلاص. د غیر مقلدینو دعوه دا ده د اختر په اولني رکعت کې اووه تکبیرات اولني رکعت کې او په دویم رکعت کې پنځه تکبیرات سنت یا واجب دي. نو دعوې ته وګورئ تاسو سنت یا واجب دي یو حکم نشي لګولی یو وایي سنت دي یا واجب دي او د دینه بغیر مونځ نه پوره کیږي. نو دا د دې دعوه ده د دعوې نه پته لګیږي چې کتی سستی که یو خبره نه ده کړې تعین د موضوع نه دی کړی چې سنت ده یا واجب ده و یا سنت ده او یا واجب ده په دې دوه کې و یو وي. بهرحال نو دا د هغې د دې د غیر مقلدینو د دعوې صورت حال دی چې دې نه معلومیږي چې دې سره په دې خبره باندې دلیل نشته. استاد المناظرین مفتی محمد ندیم محمودی سے هغه د غیر مقلدینو د مجموعه دلایلو نه شپږ جوابات کړي د هغې تاسو ته مختصرا هغه تاسو ته پیش د اتفاق ځای یو د جنگ مرکز ګرځولی دی. په تیر اختر کې زمونږ په دې علاقه کې نږدې غیډنډ علاقه ورته ویلی کېږي هلته هم په دې مسله باندې د اختر په ورځ باندې ډېر لوی جنګ جګړه او اختلاف پیدا شوی. یو غیر مقلد په دغسې د اختر په منځ کې مخکې شوی او 12 تکبیرات یې کړي نو د عوامو په ذهن کې یو انتشار پیدا کړی یو وسوسه پیدا کړې وه چې دا سنت دي د 12 تکبیرات نو د هغې نه لویه مسله جوړه شوې. نو زموږ د دې مسلې د وضاحت مقصد دا دی چې موږ او تاسو د دغه اختلافاتو د دغه خلکو د وسایسو نه بچ شو او په خپل عقیده په خپل عمل باندې قایم او دایم پاتې شو. تفصیل د نظم مسله د تکبیرات عیدینو کې یو طرف ته اهل سنت والجماعت بل طرف ته غیر مقلدین وابین. د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د اختر په مانځه کې شپږ زائد تکبیرات دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو او تابعین سنت دي. دا د اهل سنت والجماعت دعوه ده چې دا شپږ زائد تکبیرات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلفای راشدینو او د تابعین سنت دي. تفصیل پدې کې دا عزتمنو د اختر په مانځه کې د قیام په حالات کې 3 تکبیرات اصل دي. یو تکبیر تحریمه دی او دو د رکوع تکبیرونه دي. دي ته تکبیرات صلاتیه هم ویل کی.
او دا شپږ چې کوم تکبیرات دي د تکبیراتي زواید ویل کی. په بعضی احادیثو کې مجموعي 9 تعداد ذکر شوی، په بعضو کې په اولنی رکعت کې د 5 او په دویم رکعت کې د 4 ذکر، او په بعضو کې د 4 ذکر دی چې په اولنی رکعت کې د تکبیر تحریمه سره د قرات نه مخکې 4 تکبیرات دي، او په دویم رکعت د رکوع تکبیر ځان له جدا حساب شوی، او په دویم رکعت کې چې کله امام قرات نه فارغ شي نو د 3 تکبیرات بو کې دغه نه پس به د رکوع تکبیر دي، نو 4 شو، نو دا ټوټل اته تکبیرات شو. نو دا اته تکبیرات په دوه رکعاتو کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کې ټوټل 9 تکبیرات جوړي.